دیزنا حضرت مصنف رحمت الله علیه سبق نمبر 12 کی باب حدیث بنی النذیر و مخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم الیهم فی دیت الرجلین وما اراد من الغدر برسول الله صلی الله علیه وسلم. دیزنا حضرت امام بخاری رحمت الله علیه دا خیال غوړي ګوري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بنو نذیر خلق شونده شته بنو قریظه بنو قینوقا وایره قبیله به اخر کې شکړلی وایلې واجه دا د کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه ته هجرت وکړو درې قسمه کافر سره مخامخ یو خو هغه کافر سو کل کر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مقابله کوله لکه کفار مکه. دویم نمبر هغه خلق چې د منافقت نه پیدا خستله کوم طرف ته به کافر ډېر او مغوپ لکه کوم طرف ته مسلمان او به مغوپ لکه. دریم نمبر د يهودو سیدلو په مدینه کې دوی قبیله ورکی غاټي یو بنو نذیر او بل ورکی بنو قریظه دوی واړې قبیله بنو قینوقا وغیره. و دې ځنه دی بنو نذیر ولا خبرې خای سبب بنو نذیر ولا قبیله د او بسل شولا غزینه اصل کې د شی پیغمبر علی السلام دوی ته رغلو د دوه کسونو دیت په باره کې هغه سره یو بل قبیله شریک وا خودود شو کړو دا چال وکړلو چې پیغمبر علی صلوات و سلام خلاف سازش وکړلو چې پیغمبر سم دیوالو لاندې نوسته کنه دی بنې بغاټه تبیر او غرزو سره شش نعوذ بالله قتل شي. پیغمبر علیه السلام ته وحی راوله چې د دې ځنه تاسو خطا شئ. پیغمبر سم د هغه ځنه لوړلو او صحابه پسې ورسته رغلو. بیا پیغمبر علیه السلام صحابه ته اړ ورکړ سره سید خلاف اوسمو جنگ کو ماغه د اوسې یو حشر اول د یو حشر ثانی ده. بیا ورپسې احد جنگ کې بنو قریظه ولا خلکو غلطۍ کړې وه او د غدر دوکای کړي وه هغه ځنه بیا غو بسل شو. اوس ما ښایي حدیث بنی النذیر دی بنو نذیر قبیله ولا خبره و مخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم الیهم پیغمبر علیه السلام چې هغه طرف ته رغلو په دیت الرجلین د دوه کسونو په دیت کې وما اراد من الغدر برسول الله صلی الله علیه وسلم سکومی خبر غدر هغه کړو پیغمبر علیه السلام خلاف. قال الزهري رحمه الله عن عروه كانت على راس 6 اشهر من وقعه بدر قبل احد د بدر جنگ نه بعد شپږ میاشتو په سار باندې د احد نه مخکې دغه کور شو. وقال الله تعالی الله تعالی دا قول ده بکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذي الله غزو اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب ساغه دا کافر اهل کتاب خلقو بسلو من دیارهم د خپل زینونه لاول الحشر اول پیری کې سکله پیغمبر علی السلام دونه غیر چا پیر پړو و چولو کنه سو جنگ ته تیار شي دو ډیر ټیمه پرې کې لوکي باندو کنه به د منافقانو وغیرہ په خبرو سره پیغمبر سره اجازه تر کو صلی الله علیه ټیم دیر کاو مدینه نه وازه سیدا چې ځون سره وړل شي یو شي خصونامونه اصلخه وغیرہ بنه وړي نو دو بیت شکول دوره کورونه اړان کړلو څه پیساوالی را وشو کولی چا جیره ولوړوالی امده شته دروازې را ولوړوالی. مخدي وجعل ابن اسحاق رحمه الله ابن اسحاق رحمه الله علیه صدا بعد بیر معون و احد دا بیر معون ولكم واقع شي دی احد لمغنا بعد ده. وبي قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال حاربت النذير وقريظه بنو قریظه او بنو نذیر قبیله خپل منځ کې جنگونه وغیرہ کړیو همدا شی خپل منځ کې اتفاقونه کړیو. فاجلا بنو النذیر فاجلا بنی النذیر پیغمبر علی السلام بنو نذیر قبیله دي جنا جلاوطن کچې وزید مدینه نه وقر قریظه او قریظه قبیله ته برقرار وساتله خو بیا د احد جنگ کې دوکا وکړه ومن علیهم هغه باندې احسان وغیرہ وکړلو حتی حاربت قریظه قبیله بیا دوکا وغیرہ جنگ وکړو فقتل رجالهم سکله دی احد جنگ نه پیغمبر علی السلام را پښ شو کنه دغه غدر دوکا کړي او کافر سره ملو شي کنه پیغمبر علی السلام څخه زغره مر او بسل جبرئیل علی السلام ته رول څور زغریونه بسیمو یا ندیو بسلی سیده اوس به ته بنو قریظه طرف ته سي بنو قریظه نه سکله دو ګیر چپره حمله وچول دو پکیله کې باندو اخر کې ډیر وخت تر شو تل سره کوش شي سیده د کیلو نه روزه کسونی ته ټول قاتل کړو سیده خاجي څوک یې غنه غلامونه جوړ کړل اولاد یو ته غلامان کوم مولونه ونه روغ خستلو سیده او کوم کسونو ټول یو ته قتل کړلو ماغه په باره کې خبره خای فقتل رجال هم دی غل ټول کسان به قتل کړلو وقسم نساهم خزي تقسیم کړي مال غنیمت کې کنه اولاد هم د سی بچی من او اموالهم دی غل مولونه بین المسلمین مسلمانانو مانس کې ها څو کسونو غو به ایمان ورکی روړو الا بعض ملحق بالنبي صلی الله علیه وسلم فامنهم پیغمبر سم تعامل ورکو
او اسلم اسلام وروړلو واجل یهود المدینه كلهم بني قینقاع انده شته د مدینې ولسور یهودو دا دی علاقې نه به وبسلیو او بنو قینقاع قبیله هم د شیطه بنو قینقاع قبیلې کې څنګه ممیله شوي اصل کې خبره دا شوي وه څه مدینې کې وه ښځه وه یوه زرګر پر لوړه وه که نه زرګر نه چې سامان ومونې خستلو د سوني وله څه وي هغه کې یو یهودي دي وله په دا ټیکري باندې غایه خو که نه خپه څه کله دو پسې کې ټیکرای به ونه وغورځي که نه رامنډه به شي دي سره هغې ښځې ډېره وویلا وکړله زموږ سره داسې وشولو صحیح ده یو کاس ور لګیا شو یهودي کاتر کړی سو د ښځې سره داسې څنګه کول شي صحیح ده نو بیا هغه باندې جګړې مګړې شروع شي بیا دو اخر کې خارج کړو هغه نو هم رحت عبدالله بن سلام د عبدالله بن سلام قبیلې ولا خال کو و یهود بني حارثه دای وبسلیو وكل يهود بالمدينه سوره يهود دا ټول بیا ځنه وبسلیو وی قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ما ابن عباس أنا تبصك سورة الحشر ده سورة الحشر وتلشي كان قال ها ده سوى سورة الحشر الشيخ قل سورة النذير ده بنو نذير سورة بنو نذير سورة ما ندي أغوب باريك نزل شيء سكوم الله ربنا غضب نزل شو تابعه هشام سے آبادی حدیث کی متابعت کرے عن ابي بشر ده ابو بشر طرفنا وبه قال حدثنا عبد الله بن الاسود عبد الله بن ابي الاسد قال حدثنا معتمر عن ابي قال سمعت انس بن مالك قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات انصار حضرات سدي دو پیغمبر سم ته کجوري ور کالي دومره بوغ دی پلنکی سړی د شي دوره ونه ور کوم حتى افتتح قريزه والنذير څکله پیغمبر سم قريزه او د نذير قبيله فتح کړي غونه خډر مول دولت وغيره پوتې شو کنه فكان بعد ذلك يرد عليهم غنه بعد د انصار حضرت تخپل مول او پسقال استوسول شون وخلای کنه اوس خدای پاک پات خیره وړي دی الله پاک ډیر مول دولت مترو کړو بیغه په مهاجرینو باندې تقسیم کړلو وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل النذير دی بنو نذیر قبیله ول کوم یوانی پیغمبر سمر کې ور چولو اندسي آرو سره وتا کټ کاوري جنگ میدان کې به دښمن تار قسمه ډور ور کوي کنه سو ته پاته ولګي زه خوونی کټ کې مو په منځوري بي وقطع وتوير بلي وهي البوير د بويري علاقې کې وی کنه هغه په باره کې بدايت نزل شو فنزلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قطعتم من لينة تسكم وانا کټ کوي یا بوټي کټ کوي او ترکتموها قائمه على اصولها یا پرې کړي سپسټي باندې لوړ دي شي په باذن الله دا دی الله په حکم دا بیا دو پیتنی شروع کړل سدو څنګه پیغمبر دا ګره پسود جوړي ونی کټ کې نو ونی کې څه تکلیف د دې کې پیدا ورکی خلکو ته بیا ته پیغمبر سنس دار څه دی الله په حکم شری دی په باذن الله مزون نه دی کړي سیدا متعلان د سر د دښمن ولا فصل ته اور ولګوا سدي ته کمزوري ورسیږي پم دي سره د دښمن ولا مول با لای کنه الولې کې سما کا دوته غاټي ماټي شنه شي پوتې سدي سره دوز زړه موت شي او کمزوري شي روب دبدبا ور بني روشي وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان قال اخبرنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النذير بنو النذير ولا واني وسي ذلك لكنا قال مغبرك ولا ها يقول حسان بن ثابت حسان بن ثابت مغبرك شعرنا بيقولوا وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير سکلا دوسره دی ماکی ولا کسونو دا ودا کړي سي بنو نذیر خالکو تاسو دی پیغمبر لسن خلاف وچلګي مو تاسو سره در سره یو کنه سکلا د سیالات پرول سره غو مدد ترون غلو کنه ماغه په باره کې د حسن سي چې ګوره وهان على سرات بني لؤي بنو لؤي قبيله صد قريش اغه دیغه سردارونو ته خدا خبر ډیره الکه ولګیدله قريش تل شلو اي سید بنو لؤي سرات من سردور حریق ور لګیدل د بالبویرتی بویره لکه کې مستطیر ډیر زیات ته سیدا هر طرف ته لګیدل خرود شي وسی مدد تکنه سیرا هغه ته سخه غوندې ور کړله همدا شته هغه د پارس دایره تو د خبره دومره کمزوري والے کې د سره اوس مدد ته نه رسېله که سره ته لګیږي نه ټولې وادیم په ور کړلې قال پاجاب ابو سفیان بن الحارث سکله دا خبر یا غور دی مکی کسونو کنه د ابو سفیان هغه ټیم کې مون نه وروړه کنه دی بیا دا جواب کې دا خبره کې ادام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير ستعلم اينا منها بنزه وتعلم اي ارزينا تضير سيدا ادام الله ذلك من صنيع الله دا کور جری وستی سیدا ادم سمانه د الله دی جری وستی مقصد دا او کا ور د بالی متیس سیدا
وحرق فی نواحیها السعیر او د دې بویرا علاقې په څنګونو کې اور لګوله د نواحي څنګونو تیل شي کنه طرفونه سدیزي کې اور لګول سعیر اور تیل شي ویسا تعلم خب و پیژندایو اینا منها بنزهن سموکی چوک دی دینه لری ده یعنی ای پیغمبر کسانو که تاسو اور لګواله د تاسو ته نږدې د متخي تکلیف نشته کنه تاسو یې لکه ته مونږ تکلیف رسیږي بنزهن منه دور لری تیل شي وتعلم پاته تلګي ايو رزینه تزیر چوزمه کې ته تکلیف رسیږي وبي قال حدثنا ابو اليمان